أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا لکه ډېر ورځو نه تاسو د هلڅه لکه چې په شوګر باندې مستقل داسې څه طریقه څه داسې علاج داسې څه هغه چې موږ لکه ریکارډینګ کوو یا مثال تاسو ځان سره نوټ کړئ او په هغه طریقې باندې لکه علاج جاري. په شوګر باندې خو مخکې هم ډېرې ویډیوګانې کړي خو لیکن ځینې په اردو کې دي او ځینې په کې دي پښتو کې مې پته نه وي شوګر ویډیو کړی و که نه. او ډېر کسان به هم میسج کوي چې پوره طریقه لکه درې واړو مزاجونو کې کم کم شوګر کېږي څنګه کېږي د پوره خبره په دې باندې وسي. شوګر نن سبا داسې یو مرض جوړ شوی که د یو سروې مطابق چې په پاکستان کل آبادي کې 35% خلک شوګر نیولي. کل آبادي کې 35% خلک د ریپورټ مطابق 30-35% خلک شوګر نیولي. دا ډېر غټ مقدار ده او دا آی دین لکه دا مقدار لکه زیاتېږي لګیا ده او تیزیږي لګیا ده او دنیا غټې غټې کمپنۍ دنیا غټې غټې هغه لکه د دې علاجونه کوي لیکن علاج سره هغه کېږي نو خو عارضي بس دوايان دي خوړل دي سره پوره کول دي په دې باندې. نو اصل کې شوګر دا څه شی جدید میډیکل ساینس یو څه وایي طب قدیم یو څه وایي او قانون مپردازه بل څه وایي او په دې کې لکه د مختلف هغه بیانوي. په دې کې طب قدیم دا وایي چې لکه شوګر سیده کنه دا د ګردو فنکشن خرابېدلو ته وایي. د ګردو باندې له پاسه یو هغه لګېدلی ده کولای ګرده ورته وایي. داسې کله خراب سي بس دا د سړي شوګر لکه هغه خراب سي. دا طب قدیم لکه هغه ده. طب جدید وایي چې دا لکه هغه د څه نومېږي چې پنکریاس لبلبه چې کله خراب سي هغه انسولین صحیح نه جوړوي نو ځکه لکه دا د هغه له وجې د هغه مسله پکې جوړېږي د هغه له وجې دا شوګر جوړېږي. په مختلف طریقې مختلف هغه د دې باندې هغه کېږي او دې کې مختلف لکه د شیان هغه کېږي. اصل کې شوګر داسې کنه لکه شوګر انسان په جسم کې کنټرول کېږي. څنګه د انسان په جسم کې الله رب العزت په دې دماغو کې نه په سر کې یو ګلینډ لګولی یو غدود ده هغه ته وایي پیچوټري ګلینډ. هغه د انسان د جسم کې غدود په دوه قسمونه دي. یو غدود هغه دي چې لکه غدود ناقله غدود جاذبه ده لکه اینه وړل راوړل مواد رسول مغه کول دا لکه دوی دا کړل. بل یو قسم غدود داسې دي چې هغه لکه خپل داسې خپل شی لکه وباسي هغه خپل لکه داسې وګڼه چې لکه د اعضایي رئیسه باندې هغوی ځان ته څه شی ده مختلف په د ګردو کې دي په دماغو کې دي. لکه مثال یو قسم غدود لکه په دغه کې لګېدلي دي په دې غاړه کې هغه ته تایراید وایي. هغه تایراکسن هغه وباسي هارمونز جوړوي. په دا ګردو کې لګېدلي هغه هارمونز جوړوي. مختلف هارمونز جوړولو والا غدود دي. نو چې کله د انسان په جسم کې لکه سړی مړۍ خوري که نه لکه انسان ته ولګه لګېدل یا هغه کېدل دا د انسان په جسم کې پیچوټري ګلینډ هغه ده. لکه چې کله سړی مړۍ وخوري څه شی وخوري که نه بیا د پیچوټري ګلینډ چې کوم په دماغو کې ده که نه دا تایراید ته آرډر ورکړي چې ته هغه وکړه لاندې هغه ته آرډر جاري کړه. د پیچوټري ګلینډ تایراید ته آرډر کوي. تایراید بیا تایریکسن هغه ریلیز کوي هغه بیا لبلبې ته وایي چې بیا ته لکه انسولین ریلیز کوي. انسولین چې هغه کله ریلیز شي هغه بیا اینې ته داخلېږي. اینې کې هغه انسولین ځي بعض کسان وایي ریسرچ والا وایي چې بس هماغه انسولین چې کله اینې ته داخل شي که نه هغه ګلوکوز په انرژي کنورټ کوي. بعض وایي چې نه د انسولین چې کله اینې ته داخل شي دا بیا خلیو ته ځي چې بیا تاسو لکه غذا لکه هغه کوي څه نومېږي دا جذب کوي اخیستل شروع کوي. خو دا مختلف هغه په دې کې یادېږي چې مثال دا داسې هغه ده او د دې هغه ده خو ډېر لمبه تقریرونه دي په دې باندې چې لکه مثال په دې کې که چیرې د انسان په دماغو کې مسله راسي چې کله هغه پیچوټري ګلینډ خپل آرډر نه جاري کوي تایراید ته بیا هم سړی شوګر کېږي. که تایراید کې مسله راسي بیا هم شوګر کېږي. که مثال د سړي په لبلبه کې فنکشن خراب سي بیا هم هغه کېږي. که د ده په اینې کې مسله راسي د په عضلاتو کې مسله راسي بیا هم شوګر کېږي. که د ده د شاته د غدودو د ګردو په سر باندې چې کوم کوله لګېدلی دا هم لکه شوګر کېږي. دا سړي مرض شوګر کېږي په دې باندې لګېږي. شوګر ډېر زیات وجوهات هغه دي خو مین شی دا ده چې موږ کار د دې علاج سره موږ دلته چې دا په هغه کوو که نه د ویډیو جوړېدې سره د موږ کار د علاج سره خو دا مختصر سرسري خبره مې ځکه ته وکړه چې لکه تاسو په پوه شئ مثال شوګر اصل کې دا څه شی په څه طریقه هغه کېږي څه هغه کې مختلف هغه په دې کې بیانوي په دغه کېږي. نو مین کار دی موږ دلته کې ښه شوګر موږ قانون مپردازه سلاسه کې په درې قسمه تاسو ته دغه کوو: عصبي شوګر، عضلاتي شوګر، غدو شوګر. او میډیکل والا په دې کې کوي لکه ټایپ 1 او ټایپ 2 کې تقسیموي.
ټایپ 1 هغه شوګر ته وایي چې لکه لبلبه بالکل انسولین نه جوړوي دته ټایپ 1 شوګر ویل کې دوی ډایرکټ سړی ته انسولین لګوي ټایپ 2 هغه ته وایي چې مثال اکثره لکه په دې انسولین خو جوړوي خو په دې مقدار کې نه چې لکه هغه ګلوکوز په انسان په جسم کې کنټرول کړي دا په دې هغه باندې لګوي ټایپ 2 شوګر دی ته دوی خالي دوه قسمه مې د موږ پته لکه درې قسمه شوګر ده لکه عصبي عضلاتي او دې درې قسمه شوګر په دې کې هغه کېږي لکه دوی کوي د دې لپاره مختلف ټیسټونه دوی کوي دا دغه ولا ټیسټ کوي د HB1C ټیسټ کوي دا په درې میاشتو کې یو ټیسټ کېږي هغه د شوګر نارمل چې کله 6 پورې به دوی وایي دا نارمل ده 6 پورې دا یو تقریبا 70 نه 120 پورې د بلډ دوی هغه کنده وایي دا شوګر د سړی ته نه خو چې نه کله باړېدل شروع شي بس به دوی ته وایي دا شوګر ده لکه او بل دوی باندې یو بل ټیسټ کوي GTT وته وایي دا دوی اوله سړی ټیسټ کې په نهاره باندې 70 نه 120 پورې نهاره بیا دوی داسې چل کوي چې لکه سړي ته لکه چینی ورکړي 70 نه 100 ګرام چینی ورکړي بیا ګنټه پورې بیا ټیسټ کوي شاید دا چینی سره د 70 نه 100 ګرام چینی وخوړه د سره دا شوګر بړاو سره بړاو نه سم کچيري مثال د دا شوګر لکه نه بړاو سوی دوه درې وره مستقل داګه پکې که مثال د شوګر کنټرول کیږي که مثال هغه دوی 70 نه 120 د په نهار یو د 100 نه 70 نه 100 ګرام چینی وته ورکړي کنه هغه سره د شوګر 200 ته ورسیږي بیا دوی ته څه پرېس کوله بلبه د کمزوري ده او کچېره مغه چینی سره د شوګر 300 هغه ته وخیږي بیا دوی دا وایي ته بس ګولې استعمالې د شوګر مریض اصل کې په دې کې ډېر غټ اختلاف د میډیکل والا مخکې سو کم ریسرچ هغه شیر کړو په ګل سره نارمل شوګر 300 ده والله علم دا چا څه ټیسټونه کړي چا په دې باندې کړي دا په دغه سي موارد هغه به کې نارمل شوګر مخکې 300 پورې وو بیا مالټي نېشنل کمپنی او دوی زیار د موږ دوايي نه نه ختميږي بیا ډاکټرانو لګو دوی چې به لګت شوګر لیول نارمل شوګر 80 نه 120 پورې راواله دا لکه نارمل 140 پورې به دوی ته پرېس کو 140 نه 200 پورې بڑھایږي بیا مختلف هغه او تحقیقات دا لګا ریسرچونه او رپورټونه دا چې مالټي نېشنل کمپنی او دوی دا حقیقت دا چې کله 300 پورې شوګر د انسان په جسم کې 300 پورې د انسان په جسم کې شوګر یې کم 300 پورې بیا سړی ته تکلیف نه جوړیږي چې 300 نه کله پړاوېدل شروع شي بیا سړی زبم وچیږي متازم بار بار ورځي پښې ستړي کېږي وجود کې دردونه راځي چې متازم بار ورځي دا مسایل چې کوم دي شوګر سي کنه لکه مردانه کمزوري نور داسې جسمانی کمزوري دا شان بیا د ورسته شروع کېږي تجربه نم دا ثابتېږي چې 300 نه کله زیات شي بیا مسله ورته جوړیږي بل دا چې اوس لکه موږ خپل قانون مقررازه په طریقې باندې بده سي هغه سره لکه مریضانو سره څه چل کوو صحیح حساب بوت استعمالو پیغه کې دا طریقه ده موږ سوال خو به ته تشخیص کړي سړی مزاج به معلومه شي دا عصبي ده عضلاتي ده غدي ده کم ده موږ خو بس دا کوم شاته چې دوی تقریر تیر کې میډیکل والا ګډر لمبا چوڑا کاتیو کسی دي په ټیسټونه کې هغه پکې وایغه نم لکه مدد اخیستل پکار دي خو مې شاید څه شاده مې شاید دا چې موږ ولګای مریض علاج کوو او قانون مقررازه په حساب باندې قانون مقررازه کې علاج سي کنه تقریبا په درې قسمونو باندې هغه عصبي شوګر عضلاتي شوګر غدي شوګر کپدې کې یو خبره بل ما ترایو سو په دې کې ټایپ 1 او ټایپ 2 سی ټایپ 1 کې بالکل لبلا بیکار پری کوي او ټایپ 2 سی کنه ټایپ 2 پیغه کې لگا انسولین هغه کار کوي میډیکل له هغه دا وایي سره لگا خالی څه کچېره لگا سړی هغه کی کنه ټایپ 2 ولا خالی پاریزو کی کنه نو هغه نه بعد لگا د شوګر کنټرول دی شي نو ما څه ویل چې په پاکستان کې په ټوټل آبادی کې تقریبا 35-30% خلک شوګر دي او په دې 30-35 کې سیده کانم په سولو کې صرف 90-95% خلک سي کنه د ټایپ 2 شکاري لبلبه انسولین کم جوړي کمزوري جوړي چې لکه هغه شوګر کنټرول کولای نشي باقاعده 3% 5% خلک اوریجنل شوګر ده باقاعده خو دغه ځکه ورځي هغه چې کې ورو شوګر 300 نه پاسه به د شوګر بیا ګلو د ګولې وته ولې کله انسولین شروع کی اکم سے مریض هغه دغه نه دا پوښتنه نه کی چې ډاکټر صاحب کوم شوګر مې نه ټایپ 1 شوګر ده که ټایپ 2 ده نه دای په پوي کې نه ډاکټر په پوي چې وته ټایپ 2 کې لبلبه کار کوي بالکل ختم نه بالکل بند نه هغه کې خالی د سې کمزوري سوی هغه ته کې خالی پرهیز ورکی بیا هم صحیح کیږي دا په پله سټیج کې سده د صحیح ټریټ علاج ورکی کنه بس دا مریض په خپل کنټرول کې دا مرض په خپل ختمي خو دا غوړل د پنسولین باندې په ګولو په هغه باندې واجه هغه ټایپ 2 په ټایپ 1 بدل شي لبلبه بالکل کار کوي صحیح سودا مختصر ونه سه تمهید هغه اوس طریقه علاج خپ دې کې لګا حکمت په کتابو کې غړ حکما او سورې په دې باندې بیس کړه کنده خو میډیکل والا طریقه سو
او کومه اوس په دې باندې کوم بیس کړی که نه هغه چې شوګر جګر د خرابۍ له وجې او خاص کر کې د معدې له خرابۍ له وجې دا لکه ډېر زیات دغه کېږي مین شی څه ده معده چې شوګر جوړېږي که د معدې له خرابۍ نه او د جګر له خرابۍ نه د دې له وجې دا جوړېږي خاص کر چې تاسو کله هم د شوګر مریض ته علاج کوئ که د دې معدې به خاص کر کې خیال کوئ معدې مریض ته څه ورکوئ خاص کر کې خیال کوئ دوم چې لکه صابر صاحب رحمت الله علیه نه دا خبره لږ اوږدېږي خو یو وار یې ووایه دې نه بعد بیا ما هم لکه 3-4 ورځو تاسو خبره کول دې نه بعد بیا ماشاءالله بیا بل مشکله ده که هغه موقع میلاو شي صابر صاحب رحمت الله علیه نه چا پوښتنه کړې لکه اوس کتاب هم ده په هغه کې چې کیا بوډاپا قابل علاج ہے ده په دې باندې پوره کتاب لیکلی بوډاپا قابل علاج ہے ده په دې باندې پوره کتاب لیکلی ده په کتاب کې دا خبره کړې چې هلته خدای پوښتنه دی چې انسان ټول عمر څنګه ځوان پاتې کېدلی شي که مثال بوډا سي ساري زندګي سړی څنګه جوان پاتې شي بیا د هغه په جواب کې ورته لیکي چې د انسان دا جسم چې ده که دا د 37 ارب خلیو نه جوړ ده او دا هره یوه خلیه دومره وړې وړې خلیې دي چې دا په 1 انچ کې چې کوم تقریبا 6000 درېدلی شي چې نه 7000 درېدلی شي دا خلیې چې دي دا پوره د انسان غوندې دا اکسیجن هم اخلي کاربن وباسي خوراک هم کوي غذا هم هغه کوي په 3 مهینې کې دوی نوی نسل هم جوړوي هغه کوي دې نه د انسان دا جسم جوړ شوی ده دا پوره جسم څه نه جوړه د انسان دې نه جوړ ده او دا شان کله صحیح پاتې کېدلی شي چې دې ته صحیح په طریقې باندې غذا رسېږي او چې کومه دوی فضله وباسي چې هغه واپس لکه وځي نو صابر صاحب رحمت الله د خبرې پوره کتاب خلاصه دا ده چې بهي لکه سړي د غذا په څه طریقې حاصلېږي د وینې په ذریعې ځي د وینې په ذریعې دته غذا رسېږي اول د هغه غدود جاذبه جذب کوي هغه ته ورکړي هغه چې کوم فضله وباسي بیا غدود جاذبه جذب کوي بیرته بیا وینې ته هغه غدود ناګلی بیا بار وباسي خپل هغه کوي نو صابر صاحب رحمت الله علیه وایي چې د سړي چې رګونو کې کومه وینه ګردش کوي په کومه لارو کې دا غذا ځي داسې تاسو دې بندوبست وکړئ داسې کله سوره د سړي صفایي سړي په جسم کې چې چېرې کلاټونه جوړېدل شروع شي بس دا هلته مرض د کینسر بلډ کینسر تور زړی زیړ زړی دا پوره د غونډو د مرضونو جړ دا ده سړي په جسم کې چې رګونه سوره صفایي مثال چې دی په کومه لار باندې ته غذا ځي راځي خلیو ته که نه غذا رسي دا لاره چې صفایي که نه بس دغه کېږي د طب هغه والا وایي چې لکه معدې مسله معده چې کله خراب شي هغه غذا صحیح هضم کوي نه صحیح جوس ته نه باسي صحیح جوس ته باستلی نه غذا هغلته لاندې هغه ته ورکړي بیا هغه ورو جذب کولی نه شي مخکې لګېلی نه شي بیا جګر صحیح کار نه کوي بیا پوره غټه تقریر پکې د واده وروسته غټه فضله بل دا کېدلی چې انسان دا معده نه مثال یو سړی خوراک وکړي که نه او هغه هضم شوی نه بیا دی له پاسه بل خوراک به وکړي بیا چې بل خوراک به وکړي که نه د په جسم کې معده کې همیشه عین ټایم غذا پرته یا غذا پکې تعفن اختیار کړي څښا سي جراثیم پکې جوړ شي هغه څښا غذا څښا شیان چې کله جګر ته لاړ شي جګر خراب شي چې هغه ته ورځي خو لازمي خبره ده ټول ناوله جګر متاثر کی بیغه سره لبلبه او پنکریاس او دا توره دا شان متاثر کی نو ټول ناوله د شوګر مریض ته د معدې اصلاح کوي دوم به د جګر اصلاح کوي معدې اصلاح د جګر اصلاح دا څه وته وکي کنه د جګر لکه فیټي لیور په شوګر کې ډېر زیات کردار لري فیټي لیور وایي چې په جګر باندې چربي راځي په اعصابي مزاج کې په جګر چربي راځي تنګ سي چربي پر راځي د تنګ سي خپل صحیح کار نه سي کولای په اعصابي مزاج کې جګر باندې چربي په عضلاتي اعصابي او عضلاتي مزاج کې په جګر باندې چربي راځي دغه وجه ته تقریبا په غدي مزاج کې څه ځکه جګر کې په خپل تحریک سوکېړ پکې پیدا شي نو اعصابي مزاج کې باندې جګر چربي ختمه دي عضلاتي مزاج کې باندې جګر چربي ختمه نو د شوګر د لپاره یا بلډ کینسر څومره مریضونه کوي د لپاره دا ضروري سړي جګر علاج وکړي معدې علاج د جګر علاج د سړیو هغه کې په اعصابي مزاج کې مرور چربي په جګر باندې عضلاتي مزاج کې په جګر چربي په غدي مزاج کې په جګر کې تحریک سوکېړ پکې نیغله وایي دا شوګر کېږي ټول ناول به د سړي معدې اصلاح کوي دوم به د جګر اصلاح کوي بس تا د شوګر علاج وکړو صحیح سو هغه لپاره ټول ناول چې موږ کوم هغه کو کنه د اعصابي مزاج والا لپاره اعصابي مزاج پر خاطر کې به څه چل کې چې ارزي نه ارزي شوګر کنټرول کولو ته هم دوايي ورکړي او مستقل به علاج کوي د سړي مستقل به د جګر او د معدې د سړي مستقل علاج کوي ورزش شوګر کنټرول کولو ته هم ورکړي نو هغه لپاره ټول ناول چې موږ اعصابي شوګر ولته څه ورکو کنه هغه کې عمله 50 ګرام پوست حلیل ازر 50 ګرام ګوټلی جامن 50 ګرام بڑی الایچی 50 ګرام دا 1000 mg کپسول درې ورکو په نهار او مړای مرګول شي په نهار مرګول شي د سره چې موږ دوم کوم شی ورکو د اعصابي شوګر والا لپاره کوشته ازراکی چې کوشته سوي کپسو شي کې کوشته کړي هغه به د ادرک په بو کې لکارل کې په د چړې مقدار ګولې وته د جوړه کې
1 نه 2 3 ټیمه به دا ورکوي. دې سره د امتیاز هم کنټرول شي، د پټو کې طاقت هم راشي، شوګر هم ورسره کنټرولېږي او د وجود کې طاقت هم راځي، ورسره استه استه هغه ماکېږي. دې سره به د دې مریض ته داسې چلو کړي چې تخم حیات او دارچیني دا به هموزن ورته پیساو کړي. تخم حیات دارچیني هموزن دا به نیمه نیمه چمچ ورکوي. ښه په دې دواړو شیانو کې دې سره لکه په دې اعصابي شوګر هلته هنزل نه ده، هنزل والا مرکبات څه ورکوي که نه. هنزل والا مرکبات کې دا شی ده چې یو خو هنزل شوګر ډېر زر غورځوي، بل هنزل چربي ختموي. هلته چې جګر نه د چربي ختمه کړي که نه بس دی د شوګر په خپله صحیح کېږي. اوس د هنزل والا څه کم مرکبات دي تا سره، د هنزل والا 2-3 مرکبات دي ما ته اوس یاد نه دي، هغه څه ورسره ورکوي بس پوه شئ تا شوګر. او دا تخم حیات کې هم دا تاثیر ده چې دا رګونه صفا کوي، کولیسټرول ختموي، یوریک اسید ختموي، دا شی ختموي. دا په دې کې دوه تاثیر ده. ځکه خو دا کوي تخم حیات او دارچیني د مستقل علاج ده. بقیه دا نور شیان چې دي دا د ارتو شوګر ورسره کنټرول کوي. ښه دې سره که مریض ډېر سخت تیز مریض وي بیا ورسره شوګرنیل نسخه هم ورکولی شي. شوګرنیل نسخه به زه اوس در ولیکم. صحیح شو. دا د پیله د اعصابي والا هغه سو علاج سو 3 ټیمه ورته استعمالولی شي. دوهم دا ده چې په مریض باندې به ټول سخت ته غواړې چې مریض ټول نظر صحیح شي که نه د شوګر والا بیا په هغه باندې به غنم، غټه غوښه، چرګ غوښه، وریځه دا به باندې دا څلور شیان دي. دا به په پیله فرصت باندې پرهیز به د مزاج مطابق ورکوي. خو د هغه نه باوجود به غټه غوښه، چرګ غوښه، ورسره اوړه، د اوړو مړۍ، د غنمو نه څه شی جوړ شي او به د باندې د بیکري اشیاء غنمو نه څه شی جوړي دا به په ده باندې باندې ورسره به لکه وریځه، غنم او وریځه دا سره پیرست دي. دا د شوګر والا مریض لپاره بالکل سخت شی ده. په دې دپاره بیا اوړه راځي، مختلف کمپنۍ جوړوي، هغه ډېر بهترینه کار پکې کوي. صحیح شو. دا شی په پیل هغه څه. دوم نمبر کې راځي عضلاتي مزاج. عضلاتي مزاج ولته به څه شی کوي؟ عضلاتي مزاج ولته شوګرنیل نسخه. صحیح شو. شوګرنیل نسخه به ورته ورکوي. که په پاکستان کې یو سړی خو پیکسولین شربت انتهایی بهترین ریزلټ ده، د عوامي دواخانې والا ده. پیکسولین شربت د شوګر دپاره سره زر ده. صحیح شو. اکثر حیات که مثال هغه نه د پیکسولین شربت مثال که باري یا انډیا کې کوم ځای کې خلک یا افغانستان کې بیا هغه د پیکسولین په ځای اکثر حیات استعمالول شي. اکثر حیات کې څه شی دي؟ اکثر حیات کې میګنیشیم سالیټ 250 ګرام، نوشادر ټیکری 125 ګرام، میټا سوډا 125 ګرام، کلمی شورا 50 ګرام، هیرا کاسیس 10 ګرام، پتری پولاد 10 ګرام. دا به غونډ شان راوخلي، صفا سوتره به بیل بیل به پیساو کې 2 لیټر اوبو ته به واچي. 24 घंटे به پریدي بس چاندي هغه نه بعد چاند کې بس دا اکثر حیات د سره تیار هغه سو. دې سره ورور د 5 ملاین هم چلولای شي. 5 ملاین کې ادرک 50 ګرام، نوشادر ټیکری 20 ګرام، تور مرچ 10 ګرام، سنمکی 80 ګرام. دا 5 ایم جی کپسول د عضلاتي مریض ورته ورکول شي. بل په هغه باندې د یوټیوب باندې موږ نسخه پراته ده کثرت الفوائد. دا هم د شوګر ول لپاره انتهایی تسترین هغه ده. شوګرنیل نسخه به ان شاء الله درته درولیکم. پاتې سو دریم نمبر مزاج څه کنه هغه د پاره څه شته. خدای سړی ته بم خاص کر عضلاتي مریض سیګه نه د معدې مریضي. دا خاص کر د عضلاتي مریضي دا د معدې مریض د باندې به خاص کر کې د معدې شان دته به داسې وایي چې ورور پټاک باندې به خوراک نه کوي. پټاک داسې خوراک ور په مړه ګردا باندې کوي. بکه دا وړو د غنمو سسون نه غدي کنه غنمو سور شان جوړي دا په باندې غټه غوښه په باندې وړه غوښه خاص کر کې وریځ غنم دا په بل فرصت په باندې. صحیح شو. دا د دې نقص پاتې شو. غدي شوګر کې په جګر کې سوکېږي. په دواړو کې خو لکه چربي او هغه جوړیږي، یوریک اسید ټرایګلیسراید او دا شان جوړیږي. په دې کې لکه هغه جوړیږي څه نومیږي سوکېړي په جګر کې. نو د جګر سوکېړ به پیدا کوي. دې کې ټول ناوله مې هغه څه ده کنه اکثر حیات هغه د تومن هول میګنیشیم سالیټ ول نقص دا سو. دوم مفرشاهي سو. دریم H 67 سو. صحیح سو. دا نقص ورسره د دغه ولا نقص د دارچینی او تخم حیات. دارچینی 100 ګرام، تخم حیات 100 ګرام او ورسره د غدي مریض ته بیا دانیام 100 ګرام پکې واچي. نیمه چمچ و درې ټیمه دام ورکه او مفرشاهي به ورسره ورکه. اوس لکه ایت د والدې چې کله مسله وای دغه ګوډ نیم په کې دلی وزن هم ډیر زیاتو، سایم باندې دل او شوګر هم ډیر هایو. هغه د موږ خالي څه استعمال کړو؟ خالي مفرشاهي مو ته استعمال کړو. مفرشاهي سره وزن هم کم سو، جوړو دردونه هم ختم سو، سابندی هم ختم سو، شوګر هم سره کنټرول تر اخره ټیم پورې بیا څه مسله وته نو جوړه شي. په ټولو ناوله دا مسله چې شوګر مریض مزاج معلومول دا ډېر سخت کاری. شوګر چې په پیله په سړي ولګي او دا تطلا راځي په غټي مزاج معلومول شي. پس کله ټیمپو واړي کنه باز به دغه سره ګډوډ شو بیا په علاماتونه
او شاته هغه نه د پته لګی صحیح سو دا درې نقصې مې ته وښولې په دې کې مفرد شاهي نقصه څه ده مفرد شاهي نقصه ده په دې کې الایچی خرد 5 توله صندل سفید 10 توله تباشیر 15 توله زهرموره خطایی 20 توله دې کې ګوشته کولو ضرورت نشته ګل سرخ چې ډنډري منډري پکې نه دا 40 توله زهرموره خطایی به راواخلې صحیح به یې پیساو کې چې اوریجنلي صحیح به یې پیساو کې په کپړه به یې وباسي په دې باندې به یې هغه کې بس دا د مریض دپاره 500,000 ایمج کپسول ورته مستقل 3 ټیمه استعمالولی شي هغه نه علاوه H67 نقصه وه H67 نقصه چې ده هغه د اربا والا د ډاکټر اشرف ساکر والا په هغه کې زیره سفید تخم کاسني سوډا خوردني دا 1 کیلو ده ګلی نیلوفر ګل ګلاب ایرانی بغیر ډنډو والا دا آدھا کیلو ده گشنیز 400 گرام دی گشنیز خوش دانیا 400 گرام کلمی شورا 250 گرام جوکار 250 گرام دام نیمه نیمه چمچه دی خودی شکر دی پر انتهایی بهترین نقصه بلکې په میده او په هغه کې ډېر بهترین هغه لري دا د جګر سوکېړه هغه ختموي دا د درې مزاجونو والا نقصه شو تاسو سره په دې کې مثال خاطر د شوګر نیل والا نقصه څه ده کنه دا شوګر نیل والا نقصه درې واړو مزاجونو سره چلولای شي او مختلف هغه ورسره ورکوه هغه ته چینج کوه د مزاج مطابق ورسره د شوګر نیل نقصه لازمي ورکوه شوګر نیل نقصه کې څه شی دي چرایتا شاهتره برګینیم کلنجی میتیدانه ګوړمار بوټي تخم بکاین مغز نیم اندرجو تلخ اجوین دیسی افسنتین دا هم وزن دي دا به 1000 ایمجی کپسول 3 ټیمه په نهار ورکولی شي او که مریض ډېر زیات وي او شوګر ډېر جګي شوګر یې نه کنټرولېږي دا بیا ډبل کپسول مو ته 3 ټیمه ورکولی شي دا ورسره مختلف مزاجونو په هغه کې چلولی شي صحیح شو انشاءالله العزیز خبره په سمجھ راغله انشاءالله درې وړه مزاجونو په هغه باندې که څه هم په سمجھ نه راغلی بیا لکه بیا پوښتنه کولی شي صحیح شو انشاءالله